صحابه او تابعینو او تبع تابعینو چې د الله په نوم باندې کومې صدقې کړي دي، کوم خیراتونه یې کړي دي، تاسو د هغې تصور هم نشئ کولی چې هغوی څومره صدقات کړي دي، څومره خیراتونه کړي دي د الله په نوم. هغوی نه چې به د الله په نوم چا وغوښته، هغوی به شکریه د هغې کس ادا کوله. حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه په خدمت کې یو سړی راغی او خپل حاجت یې ورته پیش کړو او ورته ویې حضرت صاحب زما څه مدد وکړه، زه تانه سوال کوم. نو حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل تا چې کوم سوال وکړو نو د دې د وجې نه په ما باندې یو حق تا قایم کړو او زما په سترګو کې او زما په نیز باندې هغه حق ډېر زیات اوچت دی او زه چې ستا کم مدد کوم او یا ماله چې کم ستا مدد کول پکار دی نو زما په نیز باندې هغه ډېر زیات مقدار دی، هغه ډېر اوچت مقدار دی د هغې، خو زما مالیت او زما مالی حالت هغه مقدار پیش کولو ته تیار نه دی، یعنی هغه مقدار تاسو ته نشي پیش کولی چې کوم ستاسو د شان مناسب دی. او د الله په لاره کې خو هسې هم چې سړی څومره ډېر ورکوي نو هغه کم دی، خو وایي زه څه وکړمه ما سره دومره مقدار نشته دی چې هغه د ستا د سوال له شکر مناسب وي او که ته دې دپاره تیار یې چې کوم شیز ما سره موجود دی هغه زه تاله درکړمه او ته په خوشحالۍ سره قبول کړې نو خو ښه خبره ده، او که نه نو بیا به زه په دې باندې مجبوره یم چې دغه مقدار زه حاصل کړمه د چا نه او ستا دپاره چې کوم دی زه پیش کړم، ځکه چې تا دا حق په ما باندې اوس واجب دی، زه به یې خامخا بیا پوره کوم. نو سایل ورته وي ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد، ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیه، بس چې تاسو ما له څه راکړه ما زه یې قبلوم او په هغې به شکرګزار یم او د دې نه سیوا باندې زه تا نه مجبوره کوم او تاسو معذور یې په دې کې. نو په دې جواب باندې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه خپل خزانچي ته آواز کړو او ورته یې ما تا له 3 لکه درهمه درکړې وې، په هغې کې چې کومې پاتې دي هغه راوړه. نو هغه 50,000 درهم یې راوړی او ویې ویل چې یاره بس نورې خو خرڅ شوي دي او دا 50,000 درهم یې پکې پاتې دي. بیا حضرت حسن رضی الله تعالی عنه وفرمایل وایي 1500 دیناره خو هم ما تا ته ایښي وو که نه، تا سره اشرفۍ مې در سره ایښې وې. نو خزانچي عرض وکړو خو موجودې دي وایي. نو حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې هغه هم راوړه. نو چې کله دا هر څه راغلو نو سایل ته یې وویل چې یاره یو مزدور 2 راوله چې اوس ته پیسې او د درهمې او د اشرفیانې چې کوم دی تا سره ستا کور ته ورسوي. نو چې مزدوران یې کوم راوستل حضرت حسن رضی الله صدقات او کم خیراتونه او کم د الله په نامه باندې ورکړه کړې ده د هغې تصور هم نن سبا څوک نشي کولی.